دنیادار سړی خو نیغ به جهنم ته ځي، که هغه مسلمان یې او که کافر یې، خو چې مقصد یې دنیا شو دی به ځي جهنم ته. چې د سوچ صرف د دنیا شو دی به نیغ جهنم ته ځي. کوی د قرآن نه درته آیت پیش کړم، وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوی. چې چا دنیا له ترجیح ورکړه دا هغه ټھکانه جهنم دی. الله اکبر الله اکبر الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زمون موضوع ډیر اهمه ده او هغه دا ده چې د نجات واحد لاره یا طریقه یا لاره، نو ډیر اهم خبره ده. او ګوره دا یو خدا دی چې دا خبره محسوس کول غواړي چې نن مسلمان چې کم دی هغه دپاره دا سوال نه دی، هغه مطمئن دی خپل ځای باندې مسلمان یم، کلمه ویلې ده، مونځ کوم، روژه کوم، او بس دا مې کاروبار او دا مې کور او دا مې بچی او دا بس په دې کې بس وخت تېرو. هغه هر څه چې هغه باقي هر څه چې خو دنیا په خیال کې موږ ژوند تېرو، دنیا دپاره تېرو او دنیا په خیال کې تېرو. نو دا یو تباه کن سوچ دی. ځنه الله پاک وایي قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، چې ولې زه تاسو ته نه ښیم. اوس ګوره دا سوچ کوئ، دا آیت په دې باندې سوچ کوئ. په دې آیت کې ټولو نه زیات په نقصان کې خلک څوک دي؟ الله پاک. نو دا یو سوچ دی او یو رویه ده، یو خاص سوچ دی. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. دا هغه خلک دي ټولو نه زیات نقصان. ګوره دې کې د کافر، منافق، مشرک ایس یو نوم ناخلی الله ټولو نه زیات. نو هغه الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، چې دی ټول دور دھوپ د دنیا لپاره دی وی چېره خپل خیال کې دی وی چېره زه ټیک یم. نو دا څوک دی؟ دا نن مسلمان دی، د ده مقصد د ژوند دنیا دی. چې هغه د کوڅه کې چې کم چوړې دی یا د ملک وزیر اعظم دی او د دې مابین چې کم خلک دی، کم کیټیګریز دي، دا ټول د دنیا په خیال کې دنیا دپاره ژوند تېري. وګورئ تاسو کوڅه کې جاړو، چې جاړو په لاس کې ده، جمعدار دی، چوړې دی، نالی صفا کوي، د هغه سوچ او د وزیر اعظم سوچ یو برابر دی. دنیا هر څه هغه سوچونو کې فرق کېدی شي ستا که نه، جمعدار خپل سوچ به د خو دې ټول د دنیا په سوچ کې دې باندې لږ سوچ کول غواړي. نو الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، ګوره آیات دا الفاظ بالکل واضح دي چې دې دنیا لپاره ژوند تېری، دنیا مقصد دی، دنیا لپاره ژوند تېری، دنیا کامیابی د لپاره اهمه ده او نقصان دی نه غواړي او فکرمند دی چې دا به څنګه ډېروم یا اعلی درجات به څنګه حاصلوم. اوس نن 2025 دی او بلاول چې کوم دی بې نظیرې زوی هغه بس دغه چې زه وزیر اعظم به څنګه جوړېږم او کله به جوړېږم، او دا نارې الیکشن کې اکثر والی کېږي، دغه چې کوم میټینګونه هر یو بس دې خپل دنیا، حالانکې څه پیسو کمې خو نشته، هغه وي رتبه پکار ده او بس زه وزیران. هسې دا خبره کوم، هر سړی دنیا په منډه کې، دا خو یو بالکل اسانه داسې خبره ده چې دې نه څوک انکار نشي. منډه د دنیا لپاره ده. نو دا خو ګوره
دا مونځ روژه چې کم دی نو دا خو مؤمنانو لپاره فرض ده چې کم د الله د هدایت نه منکر دی قولن یا عملن هغه باندې نه مونځ کیږي نه روژه پیاوړي چې د چا مقصد دنیا شو دا ګوره زه د قرآن نه خبرې کوم کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره تاسو دنیا خوښوئ آخرت تاسو پرېښودی دی او که دا نن صورتحال داسې نه نو بیا تاسو ووایئ ټولو مخه بس دنیا طرف هاي دنیا هاي دنیا عامه خبره ده دې کې څه خبره نشته اوس یو دنیادار سړی خو نیغ به جهنم ته ځي که هغه مسلمان او که کافر او چې مقصد یې دنیا شو دی به ځي جهنم ته چې د سوچ صرف د دنیا شو دی به نیغ جهنم ته ځي کوی د قرآن نه درته آیت پیش کړم وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوی چې چا دنیا له ترجیح ورکړه دا هغه ټھکانه جهنم دی اصل شی ګوره په دې کې لکه یو سړی مثال په طور یو سړی روان شو مردان نه روان شو پنډه په لاره باندې گاډي دی په دې کې څه چوکونه راځي او اخوا راځي او لارې جدا شي او دو شي او درې شي کنه مثال په طور جی ټي روډ باندې روان دي او دته پته نشته چې زه کم خوازم مردان نه روان دی پنډه ته او جی ټي روډ دی موټر وې نه چې بس ته بنې اسلام آباد ته ورسې جی ټي روډ دی کله به دیخوا کوډي ته لار ته وشي کله به دیخوا ته وشي کله به اخوا د دغه باندې زمونږ چې دغه ته ځو نو اټک باندې جی ټي روډ باندې یو لاره نظامپور ته ځي هغه سیده لاره او چې ته پنډه ته ځې نو لږ بتاوي کې نظامپور ته سیده لاره نو چې څوک دا اراده او نیت نه هغه ته پته نه چې به زم کا خوا نو تاسو ماته دا وایي 100% دا امکان دی چې دې به چرته پنډه ته ورسي اسی مثال دی پته نشته دغه شانته ګوره دنیا ته چې انسان راشي نو اعمالو نتیجه خو په نیت باندې ده چې انسان نیت د دنیاو کی من دا الله پاک وی منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره دنیا یا آخرت یا به ته دنیا ته مخه کې یا به آخرت ته مخه کې نو که د دنیا ته مخه نو آخرت خو پاتې شو آخرت خو باقاعده الله پاک وی چې دې لپاره خو خاص مهنت پکار دی وسعى لها سعيها او تا د پته نشته چې آخرت څه شی دی او آخرت باندې هنن مسلمان یقینا ډوشتنه وګوره دا زه دعوه کوم کنه زمونږ بابا جی الله پاک د درجه بلند کی هغه درس وکاو مونږ ورته ناسیو نو مونږ ته به تاسو آخرت نه منه دا حاضرین دا دخل دا حاضرین نه منی وي نو خیر دا یو عام خبره ده خپل تاریخ منافقین وګوره تاسو ورته تاریخ اسلام وایي کنه حضرت حسین امام حسین چا شهید کو کافرانو مسلمانانو شهید کو او دنیا نه پاره څه الله په لار کې هو نه دنیا دا چل له هغه چل له اورو لګاو بې دې کې خاتون دي او بس خیمو باندې اورو لګي چې هغه وسوځي ریکارډ وسوځي ولې هغه ځای خاتون وروړي ځان سره نو ګور دا بالکل عام خبره ده دې کې څه شک شوبه نشته یو سړی دنیاداری د جهنمی دی کده هر څه چکی ګور شیطان اسه خبرو کې خبر راځي شیطان چې کم دی وی 8000 کالو یا عبادت گزارو یو حکم چې کم دی هغه وی چې نه ولی زما سمجھ کې را نه غیدا نو اسلام خو زموږ سمجھ کې نه راځي د خپل مرضی ده او خپل دنیا ده او خپل مفادات دي هر سړی دنیا لپاره جمع دی او مرګ باندې دی خپکیږي درې ورځې غم دی بی
او پدې کې به بس دوا وکړو الګ د کفر په حالت کې مړ شي دوا ورته وکړي نو کافر د پاره کم ځای دعا ده اسه یو بدلکو نه خبر ټول دنیا د پاره ژوند تیر کو اوس ته چې جنت ورګړل که بس باندې جنت خود د یقین نو نن مسلمان بالکل یقین نشته په آخرت نه جنت دې منی نه دوزخ منی نو ځان احتساب پکار دی اسه ګوره وخت ضایع کول نه دی پکار دا ژوند یو سفر دی دې کې به د منزل یو تعین کې او حقیقت کې چې هغه منزل واقعي هغه منزل خبر پکو یو د مینه پس واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم